بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن 28 مئی 2025 یعنی یوم تکبیر په پاکستان کې آغا مناولو ورځ ده. نن دو اهم مسائلو طرف ته توجه ستاسو مبذول کول غواړم. پهلنۍ مسله هغه د قربانۍ د نوکونو متعلق ده او دویم زه به تاسو ته دا وایم چې 28 مئی باندې څه چل شوی دی. ما ته ډېر شاګردانو او ډېرو خلقو ووایي چې 28 مئی څه چل دی، دا نن ولې پبلک هالیډے ده، دا نن ولې عوامي ورځ ده چې په دې ورځ باندې ټول ملک هر یو سیز بند دی او چوټي ده. لومبۍ خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ارشاد مبارک دی. امام مسلم په خپل کتاب الصحیح لمسلم کې دا روایت نقل کړی دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو کې هر یو مسلمان چې کله د ذوالحجې میاشت وویني نو هغه د خپل د بدن ویښته او نوکونه نه کټ کوي چې تر څو پورې د هغې قرباني نه وي شوي د چا چې د قربانۍ اراده وي. دا د پیغمبر دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی. د دې د وجې نه کم خلقو چې د قربانۍ اراده ده هغه د خپل نوکونه او خپل د بدن د هر یو حصې ټول ویښته دې نه کټ کوي چې تر څو پورې هغه قرباني کړې نه ده او د قربانۍ نه بعد دا کټ کی. او د دې وجه دا ده چې په ذوالحجې مبارکې میاشتې کې د الله رب ذوالجلال مخې ته د حج او د عرفې په موقع کې خلق چې دی نو د نوکونو او د ویښتو د کټکولو نه احتراز کوي، نو د هغې سره مشابهت دی. نن 28 مئی تر ماښام اذانه پورې ستاسو سره وخت دی. ماښام اذانه پورې مسجد قاسم علي خان د زمونږ د ټولو د دې کې پی کې مشر جماعت دی چې د هغې طرف نه دا اعلان دی چې سبا انشاءالله د ذوالحجې ړومبۍ میاشته ده، ړومبۍ میاشتې ړومبۍ تاریخ دی. د دې د وجې نه نن تر ماښام اذانه پورې تاسو خپل نوکونه خپل ویښته د بدن د هر یو حصې ویښته هغه چې دی نو کټ کوي. دویمه خبره 28 مئی یوم تکبیر په حوالې سره ده. یوم تکبیر هغه موقع وه چې کله د چاغي غرونه هغه د بلوچستان په هغه صوبې کې هغه د نعره تکبیر او د الله اکبر په صدا باندې بلند شو. دا ورځ ده 28 مئی 1998 د نن نه تقریبا 27 سال مخکې چې کله په 11 او په 13 مئی باندې بهارت او انډیا دماکې وکړي او هغوی دا خبره وکړله چې مونږ به د پاکستان د خطې توازن بګړاوو او مونږ سوپر پاور یو، مونږ طاقتور ملک یو. د هغې په جواب کې د پاکستان غیور عوامو او د هغه ټیم قیادت میاں محمد نواز شریف او ډاکټر عبدالقدیر خان چې کوم د ایټمي ساینسدان مشرو هغه یو اراده وکړه چې زر تر زره به مونږ انډیا او بهارت ته جواب ورکوو. پاکستان باندې عالمي دباو، پاکستان باندې عالمي یو داسې دباو چې تاسو ته ډالر هم درکو، تاسو ته پیسې هم درکو، ستاسو معیشت هم برابرو، خو لیکن تاسو ایټمي دماکې مه کوئ. پاکستان واحد قوم دی چې دی دا ووایي مونږ ته ستاسو هیڅ څیز نه دی پکار، ځکه چې په غیرتونو باندې څوک سودا نه کوي، په ایمان باندې څوک سودا نه کوي. مونږ غیرتي قوم یو او مونږه صرف او صرف نعره تکبیر منو، مونږ صرف دا خبره منو چې الله د ټولو نه لوی دی. مونږ د انډیا بالادستي نه منو، مونږ د بهارت بالادستي نه منو. د دې د وجې نه د هغې دماکو په جواب کې چې کوم انډینو کړی وي الحمدلله ثم الحمدلله د بلوچستان د چاغي غرونو
په هغه ځای باندې په پوره ملک کې په یو ټیم باندې نعره تکبیر بلند شو او په پوره ملک کې د الله اکبر صداګانې وي او الحمدلله پاکستان د دنیا سیونت یعنی 7وم ایټمی ملک جوړ شو او د عالمی دنیا د اسلامی ممالکو اولنې ایټمی طاقت جوړ شو، اولنې ایټمی قوت جوړ شو. په هغه ورځ باندې یو فلسطینی بچی په لاس کې کاڼي راخیستي او یې غورځولو چې نن زموږ سره ایټم راغی. د دې د وجې نه مسلمانانو د فلسطین د مسلمانانو حمایت په موږ باندې لازم دی، ځکه چې د یو اسلامي ملک سره چې ایټم دی گویا کې د پورا اسلامی ممالکو سره دی. الله تعالی دې موږ ته د دې عزت او وقار نصیب کړي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.